په بلوچستان کې د هندوستان د ترهګرۍ ډېر باقاعده ثبوتونه په لاس باندې راغلل. تاسو ته به یاد شي چې په بلوچستان کې جعفر ایکسپریس یو واقعه شوه چې په هغې کې ټول ریلګاډی د بي ایل اې ترهګرو اغوا کړی او په هغې کې ډېر کسان وژلي مو، بیا په هغې کې ډېر بیا اپریشن شوی و. 33 ترهګر دغه ځای کې د بي ایل اې د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلي وو او څه پکې تښتېدل او په تېښته کې وژلي وو. د هغوی مړي یې بیا راوړو او هغه په کوټه کې په هسپتال کې پراته وو، ځکه چې هغه چا پیژندل نه او وی چې د دې به ټسټونه کېږي، ډي ان اې به کېږي او د هغې نه پس به بیا پته لګي چې دا څوک دي چې بلوچستان ته راغلي دي او دا ترهګري کوي. په هغې کې خو نور کسان مقامي کسانو ختله، خو 2 کسان پکې چې د یو نوم پکې میجر شنکرلال دی او د بل نوم پکې کیپټن ویجی راټور. دا 2 د هندوستان د فوج حاضر سروسه ملازمین دي او دوی په 15 بټالین کې کار کوي او بیا هغې نه پس د را چې کوم بلټن ورته وایي هغې ته راغلی وو او بیا دوی دا ذمواري وه چې دوی په بلوچستان کې چې کومه ترهګري کېږي نو چې کوم اپریشن داسې په لویه پیمانه کېږي لکه د جعفر ایکسپریس د اغوا کولو اپریشن چې کوو بي ایل اې، نو دغه ځای کې دوی خو پیسې ټول هندوستان ورکوي، پیسې هم ټول هندوستان ورکوي، وسله هم وله ورکوي، سفارتي کور هم وله ورکوي. نو دغه ځای کې بیا خپل کسان ساتلي وو چې تاسو به د دې نګراني کوئ. باقاعده موږ ته ورته تصویرونه رالیږئ، موږ به د لوکیشن نه خبروئ چې دا کار وشو او نه شو، په کومه طریقه وشو، څنګه چلو شو. تر دې حده پورې د هندوستان استخباراتي اداره را د بلوچستان په ترهګرۍ کې ککړه ده. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې خپل حاضر سروسه کسان دلته رالیږي او په بلوچستان کې هغوی لګیا ده په رڼا ورځ ترهګري کوي. دا 2 تصویرونه چې تاسو ما سره وینئ نو دا کې یو میجر شنکرلال دی او دا بل کیپټن ویجی راټور دی او دا حاضر سروسه کسان دي. دا مړه شوي دي. اوس دا هغه مړي دي چې کله دوی مړي په هسپتال کې پراتو او ماهرنګ بلوچ دا کوشش کوي چې دغه مړي په زور باندې د هسپتال نه یوسي، خو څه مړي کې خو هغې کې هغه کامیابه نه شوه ځکه چې پولیس ورته وی او امنیتي ادارو ورته چې دا مړي موږ راوړي دي، دا به موږ امانتاً ښخوو او دا به تر هغې پورې پراته چې دوی موږ ډي ان اې وکړو چې پته ښه ولګي چې څوک دی او څوک نه دي. نو که بیا د چا وي نو هغوی ته بیا حواله کړو. اوس پته ولګېده چې ماهرنګ بلوچ دا کار ولې کوو. ماهرنګ بلوچ دا کار ځکه کوو چې هغې وایي چې دا مړي زه وتښتوم، دا زه پټ کړم او دا زه ښخ کړم چې د دوی ډي ان اې ونه شي، د دوی ټیسټ ونه شي او دا پته ونه لګي چې دا د هندوستان د فوج حاضر سروسه افسران دي. نو دا یو لویه لوبه په بلوچستان کې روانه ده. ما چې د دې نه تاسو خبر یې که موږ دا وایو چې بلوچستان کې په ښکاره هندوستان ترهګري کوي نو دا بغیر ثبوته په پاکستان کې خلک نه وایي، د دې باقاعده ثبوتونه شته او دا د ټولو نه غټ ثبوت دی چې موږ تاسو ته وړاندې کړو. اوس تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې په بلوچستان کې کومه لوبه روانه ده. پرون په سوراب کې پښتانه هم وژل شوي دي او بیا د پښتانه په ګڼ تعداد کې راوتي دي او د هغه کوم 2 کسان چې مړه شوي دي د هغوی پلار وایي چې دا مجرمان ما ته په خپله حواله کړي، زه به د بي ایل اې نه په خپله د خپلو بچو بدللم. نو دوی پښتانه وژني، دوی بلوچان وژني، دوی پنجابیان وژني، دوی فوجان وژني، دوی عام خلک وژني. دا د بلوچستان د ترقۍ دشمنان دي او پاکستان ته اوس یو بل بنیاد المرصوص اپریشن ور په غاړه دی چې تر کومه پورې په بلوچستان کې او په خیبر پښتونخوا کې ترهګري د جرړې نیوته نو دا اپریشن مکمل نه دی.